السلام علیکم. دغه د یو سمور راکښته سولو دا دریای اباسین له ډېر غټ دریا دی. ډېرې اوبه راویې شي، انتهایي ډېرې اوبه راویې شي. ډېره خوندوره علاقه ده. ډېر اوس اراده لرو نو دوی په دا کښتۍ کې به ولاړ شو. دریای اباسین به په کښتۍ کې هم در ښکاره کړو چې څنګه دی، څو قدر دی. دغه بالکل داسې دي لکه ریت پروت دی، لکه سمندر. دغه سایډ ته د اباسین. السلام علیکم جناب. ستړی مه شئ. ښایست د کورونه ګرد انتهایي ډېر لوړ دی، ډېر غټ غر دی. دا بیا د شانګلې غر دی. له دغه بعد موږ پر مخ اراده لرو د بیشام، له هغه بعد نو هغه لار بیا پر سوات وتلګې ده. دا دریای اباسین سوال ډېر غټ دریا دی، ډېرې اوبه لري. تولک را ستړی مشي. صبح په خیر راپورته شوې. یا شکر دې الحمدلله. دا نو ته راوښو ولې ته بل وارم راغلی تا راویستلي یو. دا خو دریای اباسین دی. دریای اباسین دا شانګله ده. او دا غر همغه چې ښکاره کوي دا تورغر دی. تورغر مشهوره تورغر. دا زاره ده. زاره او دغسې دي. دا یې وښتې هغه خوا دغه سوات دی. ایا ازاره ده. ما باندې چې د اباسین دی. ټیک دی ټیک دی. دوی وایي د دغو غرو ورشاته چې دي دغه کوم اوبه چې رابهیږي وي دا پکتیکا ده. پکتیکا د افغانستان. دلته زیات را تور راولې په ښه رنګ کوي. نو زموږ رنګه خل هم په ښه رنګ شو. دا اباسین دی. دا اوس په دریای اباسین کې روان سولو. ملګري سپاره دي کښتۍ دی کږي ایا دی اوس ګزاره نشي. دا د کښتۍ سټارټ که انجن سټارټوي استادان. ما شاء الله سبحان الذي سخر لنا كثير روانس ولنا خيرا.
سفر اختتام پذیر سو راورسېدو په دا دریا کې ولاړو